بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه وسلم. نو منګه دا ویلو پرون سبق کې چې د وجه شبه یو بل تقسیم دی چې دا وجه شبه یا به واحد وي یا به مرکب وي یا متعدد وي، او بیا چې دا وجه شبه چې نن دا واحد وي نو دا غي دوه قسمونه کې دي شي، وجه شبه واحد حسي د طرفین او یا به عقلی وي، دوه به عقلی وي. ادا شان مرکب هم یا حسي به یا به عقلی وي، او متعدد یا به حسي به یا به عقلی وي او یا به مختلف وي. نو به موږ ویلو چې کوم به عقلی دي نو دا هغه طرفین دوه عقلی دوه حسي او یو حسي او یو عقلی دا هم کې دي شي. نو ټوټل 14 قسمونه دي. نو نن سبق کې به بیانې چې کله وجه شبه واحد وي، وجه شبه واحد وي او هغه حسي وي، او دویم مثالونه به ذکر کوي چې وجه شبه پکې سوي عقلی وي. لکه پوه شو به باندې ها. نو مخکې دا مثالونه ټول تیر شوي دي چې وجه شبه حسي وي نو حسي څه ته ویل کېږي؟ دا غي ادراک وسه سره کېږي حواس خمسه ظاهر سره. حواس خمسه سوري پنځه کم دي؟ بصر، ذوق، شم، لمس. نو اوس په دغه لکه پنځه مثالونه به ذکر کوي. اولنی مثال باندې مبصرات او دویم د مسموعات او بیا د مذوقات او ملموسات او دا به ذکر کوي. ګوره ورته بیا زو مخکې وای الواحد الحسي، واحد حسي كالحمرة من المبصرات، لکه حمرت شو د مبصراتونه. حمرت څه ته ویل کېږي؟ سروال دا لکه ته خده كالورد ها فی الحمرة، چې دا غلا ننګې په شان د سره د ګلاب ته په سرواله کې نه لګي وجه شی په بګي واحد دا یو دا او حصي دا پوښوي. والخفاء او خفاء يعني ته يعني خفاء الصوت من المسموعات، ته الصوت الضعيف كالهمس في الخفاء، الصوت الضعيف كالهمس چا کمزور आवाज په شان د کشاری دی فی الخفاء په خفاء کې. نو دلته وجه شی په خفاء دا چې واحد دا وسره حسي ده، حسي زلا. وطيب الرائحه من المشمومات، او خپل خوشبوئی دا د مشمومات نه لګته. النکهه زید کالعنبر فی طيب رائحته، ها چې د زید د خلی هغه خوشبو دا د عنبر په شان دي، دا خوشبوالي کې په خپل خوشبو کې د دې هغه تشبیه ورکړل شي نه. نو دلته وجه شی به واحد او حسي ده. ٹھیک شو. ولذة الطعم او لذت خوراک من المذوقات، د مذوقات لګته. الريق زيد كالخمر في لذة الطعم، چې دا زید لاړی ترند د شراب په شان دي او وجه شی به ترند په کیسه شي نه دا بګي طعم ده. ولين الملمس او هغه چې مسکولېږي داګه نرمواله. من الملموسات، د ملموسات نه لګته. جلد الناعم كالحرير في اللين. وفي كون الخفاء من المسموعات والطيب من المشمومات واللذة من المذوقات، دا یو کرغه مقبره نه خدا فيما مره اي في تشبيه الخد بالورد. دا ته ټول مثالونه ورکي لکه تشبيه ورکول د اننګي په ګلاب سره، والصوت الضعيف بالهمس او صوت ضعيف په هم سره، ونكهه بالعنبر والريق بالخمر، والجلد الناعم او نرمه سرمن په حرير سره. واښو به معنی وسوي. وفي كون الخفاء من المسموعات والطيب من المشومات واللذة من المذوقات تسامح. چدل کې دی وای کنه، چدل کې د خفاء د مسموعات نه ګرځول نو مسموع خو خفاء نه بلکې هغه आवाज د مسموعات نه دی، او دغه شان دی طيب خوشبو د مسموعات نه نه بلکې هغه خوشبو د خوشبوئی هغه دغه کم چې بویا ولګي دغه تعلق د مسموعات سره دی، او دا چې لذت د مذوقات نه بلکې کوم څه چې خورلېږي هغه د مذوقات نه دی. واښو به معنی دا تسامح ده. نو به تسامح نه ده. خودل کې لکه د مجاز په علاقو کې یو علاقه ده چې لازم وي او ملزوم ته مراد واخلي. لازم وي څه مراد واخلي؟ نو دل کې ته هم لازم ویل شوی دی او ملزوم ته مراد اغستل شوی دی. دا دغه نه مراد د خفانه مراد الصوت الخفي، د رائحه نه مراد طيب الرائحه، او د لذت نه مراد لذت الطعام دی. واښو به معنی आवाज ناراضي. والواحد العقلي مطلب دا دی چې کله وجه تشبيه واحد وي او هغه سوي نو پرون موږ ویلو چې وجه شی به چرنده عقلی وي نو د دې څو صورتونه راځي؟ څلور. یا به
دا مشبه به په بدمانه سوي عقلی وي دویم یا بدمانه سوي حسی به وي یا مشبه حسی او مشبه به به او یا مشبه عقلی او مشبه به به دا سره مثالونه به ذکر کوي الواحد العقلی وکل عراء عن الفائده خالی والا د فائدې نه وس ماتو ګورئ دلته کې دا ټکی لیکلي دي کله د سور د تصریف وګورئ بیا تاسو خبره کومه کله عراء عن الفائده والجرأه والهدايه واستطابه النفس في تشبيه وجود الشيء العديم بالنفع بعدمه د دې سره ولګي وجود الشيء العديم د دې سره ایک ولګي لا پاسه ایک ولګي د کل عراء یعنی الفائده سره ایک ولګي د کل عراء یعنی الفائده سره ایک ولګي او بدی من لا پاسه ایک ولګي وجود الشيء العديم سره ایک ولګي ټیک شو لا ولیکو د جرأت سره د جرأت چې کل عراء الفا والجرأه د جرأت سره دوه ولګي او لاندې التشبيه الرجل الشجاع بالاسد دې سره دوه ولګي وشوا بیا ول هدایت ولیدو د هدایت سره تین ولی کوي او لاندې وتشبيه العلم بالنور د دې سره تین ولی کوي او دا دغه چینی استطابه النفس د دې سره چار ولی کوي او لاندې العطر بخلق کریم د دې سره چار ولی کوي واښوي اوس ما ته وګورئ دلته کې د څه چری کړه ده چې وجه شی په کې عقلی ده په اولی صورت کې چې لکه دی وای الشيء العديم وجود الشيء العديم وجود الشيء العديم النفع بعدمه وجود الشيء العديم وې د دې تشبيه ورکړی ده کل عراء عن الفائده لکه یو شی خالی وي د فائدې نه مطلب دا یو څه چې کنه یو څه دا پدې کې نفع نه نو چې نفع پکې نه د دې تشبيه ور کړی سره چې د سره غشش خالی دی سره لوشته نو بای کې غوسه ششته خو هغه نفع من نه دی پوښښ ویل معنی او دا ځوانه چې دا حصي دي ځوانه سړي حصي دي پوښښ دغه شانته دا رجل شجاع یعنی ته زید کالاسد زید کالاسد یا الرجل شجاع کالاسد فی الشجاعه چې دا سړی چې دا منظری په شان دی په شجاعت کې و دا ځوانه چې دا لکه دا منظره چې دا هم عقلی شیز ده دا حصي شیز ده او دا چې دا مثال ده دا لولید باندې مثالونه چې دي دا الرجل الشيء العديم الشيء العديم النفي بعدم دا مثال د عقلی ده چې دوه طرفین په کې سری عقلی دي او العلم كالنور في الهدايه پدې کې دا علم چې نه مشبہ دا په کې عقلی ده او نور چې دا په کې څه شری مشبہ به حصي ده او دا لاندې مثال چې العطر كخلق كريم في استطابه النفس نو دا عطر چې دا به مشبہ به په کې حصي ده مشبہ په کې حصي ده او مشبہ به په کې څه ده عقلی ده پوه شئ نو وګوره الواحد العقلی چې مشبہ وجه تشبیه به کې عقلی وي او یو وي کل عراء عن الفائده لکه خالیواله د فائدې نه نو دا به وجه تشبیه ده دا کل عراء الفائده دا وجه تشبیه ده او بدی کې دا دغه څه جوړیږي مې جمله دې جوړیږي چې وجود الشيء العديم وجود الشيء العديم عديم النفع كالعراء عن الخائده كالعراء عن الفائده لکه پوه شوي ها چې وجود د هغه سيزو کوم چې معدوم النفع دی یعنی نفع نشته دی نه تشبيه ور کړی دا د هغه سره چې په عدم سره چې دا سره ناډوشته نو لکه پوه شوي ها في العراء عن الفائده عراء عن الفائده دا چې نه دا تشبيه ده لکه څنګه چې په اساس کې فائدہ نه کنه دې سیس تشبيه ور کړی دا چې دا شی سره ناډو معدوم دی یعنی دای کېدل او نه کېدل ونه سړي ځکه لکه څنګه چې د اساس نه کېدل چې نو پای کې فائدہ نشته ده دغه شان په اساس کې موجود ده خو فائدې نشته نو هغه هم د لکه چې سره ناډو موجود دی نه پوه شئ ها نو جمله به څنګه جوړیږي وجود الشيء العديم عديم نفع كعدمه في الاعراء عن الفائده پوه شئ به معنی وجود الشيء العديم النفع كعدمه وجود د دسي اوسېدو چې دا غي نفع نه هدي ته تشبيه ورکړه دا مشبہ شو او عدمه دا مشبہ به شو او الاعراء عن الفائده دا څه شو وجه تشبيه شولا لکه پويږي او نه کوي کنه را عراء عن الفائده دا چې دا څه شو
دا وجه تشبیه ولا مشبہ څه شو هغه څه چې موجود دی خو نه په کې نشته دی او مشبہ به دا څه دی معدوم دی او بری کوز دا مشبہ به باندې عقلی دي والجرأة او جرأت على وزن الجرعه الشجاعه وجرأت دا په وزن د جرأت باندې دی او شجاعت معنی دا بهادری وقد يقال او چا به ویلي چې جرأت نه ده بلکې جرأ الرجل جراءه د جراءه په اصل کې بالمد بمد سره فوش نو بدی کې تشبیه دې صدا د جمله دې جوړیږي چې الرجل شجاع كالاسد في الجرأه الرجل شجاع كالاسد في الجرأه نو بدی کې مشبہ خیا مشبہ به کې الرجل شجاع او مشبہ به اسد وجه شبه شجاعت سره شجاعت او مشبہ به باندې به کې سری هسری دوانه هسری زګه د رجل شجاع ادراکم په حواس سره کیږي او دا اسد هم کیږي والهدایت هدایت ته وایي الدلاله على طريق يوصل للمطلوب دلاله بل طریقه باندې چې ستر رسول کوي مطلوب دا لګته العلم كالنور في الهدايه علم بشان درانا له پسکه بدل لګي مشبہ څه نه مشبہ څه نه العلم كالنور في الهدايه په دې مثال کې علم ده او مشبہ به څه نه نور ده مشبہ به عقلی ده کې سیده مشبہ عقلی ده مشبہ به سره سیده لکه څنګه چې دلاري په دې سره ده رانا په دې سره انسان لاره معلومي دغه شان د هدایت په دې سره لاره معلومي ده او علم په دې سره واستطابه النفس او د خیستواله د نفس خوشالواله د نفس لکه دی وی العطر كخلق كريم في استطابه النفس عطر بشان دا خلی اخلاق دي ها پس کې د نفس په خوشاله کېدو کې نو عطر دا څه دی مشبہ حسی دا او خلق كريم مشبہ به او عقلی دا او دا دغه چې وجه شبه دا به استطابه النفس پوښوي واستطابه النفس في تشبيه نو دا هغه سره لګي في تشبيه لکه تشبيه ورکول د وجود شيء العديم نفع وجود د داسې شي چې هغه عدم نفع د څه تشبيه ورکول بعدمه د عدم سره پوښوي او وجه شي به څه شری نو دا یک سره لګوا کله عراء يعني الفعل فيما طرفه عقليان بليغ د دوه طرفونه سری ځکه وجود او عدم اذ الوجود والعدم من الامور العقليه ځکه وجود او عدم دوه د امور عقليه نه دي وتشبيه الرجل الشجاع بالاسد او تشبيه ورکول د رجل الشجاع په اسد سره دا به څه سره لګي بری کوی شي بس شي نه جرأت فيما طرفه اسيان چې بری کې د دوه طرفونه سړي دوه طرفونه څه مطلب دی لګا وتشبيه العلم بالنور او تشبيه ورکول د علم په نور سره فيما المشبه عقلي چې بری کې مشبه عقلي دا مشبه به کې شي او وجه شي به کې شي لګا هدایت فبالعلم ذکر علم بدر سره يوصل الى المطلوب رسولېږي کی ستا مطلوب تا ويفرق بين الحق او فرق راوستلېږي د حق او د باطل په منځ کې کما ان بالنور لکه څنګه چې د نور بدر سره يدرك المطلوب ادراک کولېږي د مطلوب ويفصل بين الاشياء ويفصل بين الاشياء او تفصيل لري د شذونو په منځ کې فوجه التشبيه بينهما الهدايه وجه تشبيه په منځ کې شری وتشبيه العطر بخلق شخص كريم او تشبيه العطر بخلق انسان د خپل اخلاق سره ورکول فيما المشبه حسي مشبه به سره او مشبه به سره عقلي ده هغه پوښوي ولا يخفى ما في الكلام من اللف والنشر په کلام کې دا کم لف نشر ده کنه نو دا وي خفي نه ده نو ماته سره ایک د ایک سره دو د دو سره د لف نشر وي څه مطلب دا چې په کوم طریقې سره اجمال باندې به طریقې سره تفصیل به بیان نه وما في وحده لبعض الامثله من التسامح وذ خبر دا وکي دی وی کنه دا شارح وی چې دی مصنف رحمت الله علیه د چې د استطابت سره د نفس د قید لګول لري او د عرا سره د فائدې قید لګول لري نو دا کې تسامح د کړی دا ولی تسامح کړی دا ځکه دی چې تا د بزه د واحد مثال ذکر کوم د مرکب ذکر کړو پوه شو به باندې ها نو دا به تا چې دا خبره کړې صبرې خبره کې تسامح ده دا خبره ده دا صحیح ده ځکه د واحد نه مراد دا ده چې دی وایي چې دا به څنګه راوستل شي بنئ د دوه سوزون نه بنئ جوړ شي او دا خو د دوه سوزون نه جوړ شي دا واحد ده پوه شو به باندې لکه واحد دلته کې په مقابله د مرکب کې دی او هغه مرکب د نه وي هغه مرکب نو چې دوه سوزون نه جوړل
د دوه یا دوه نه جوړ دی بلکې دلته کې د مرکب نه مراد داره دا واحد چې هغه د چانه د هغه وځي شي به نه راوستل شي او د دوه درو سن نه راوستل شي د مرکب نه مراد ده چې د دوه درو سن نه راوستل شي لکه انسانيت نه د حیوان او د ناطق نه راوستل شي دی لکه پوه شو به معنی ها نو وما في وحدة بعض الامثله دي او په وحدت د بعض مثالونو کې ملت تسامح ده کله علی الفائده مثلا ولاندې بری حاشیه کې زمو په دې کتاب کې حاشیه نمبر چې دا سو ده 15 ده په دې 15 نمبر حاشیه کې د ټوټل خبره لیکل ده چې لکه ستا دا ته چې چې بری کې وحدت نشته ده مستا پر خبره کې لکه دا ده تسامح ده لکه پوه شو به باندې د واحد مطلب دا ده چې دا وجه شی بر سره منتزع نه وي او دا عراء الفائده او خطاب النفس دا هم سره مرکب نه ده پوه شو به باندې چلو بھائی